बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परुन په 8 नवंबर 2020 په کالج ګراوند سواړی کې چې د جماعت اسلامي بونیر زیر اهتمام د موجوده حکومت د ناقصه پالیسو د مهنګایۍ د بدامنۍ او د کرپشن خلاف کومه عظیم الشان او تاریخ ساز جلسه شوې ده. په دغه جلسه کې د ټولو نړومبې زه د بونیر د ټولو عوامو انتهایی مشکوریم شکریه ادا کوم چې حسب روایت هغې یو ځل بیا په جماعت اسلامي باندې د خپل اعتماد برپور اظهار وکړو او په ګڼ شمیر کې د زرګاو په تعداد کې د بونیر د ګوټ نه په قافلو په شکل کې هغې دې جلسې لراله او دې جلسې له ښکلا ورکړه. زما سره داسې الفاظ نشته چې زه د بونیر د عوامو شکریه ادا کوم. دغسې که په دې جلسه کې د بونیر د ګوټ نه د چغرزو نه د امازو نه د ګوکن دغې لرې درو نه د ایلم نه دغسې د سلارزو ګدیزو نه او د اشیزو نه د ډګر نه د پانچپایو نه نوریزو د لوزو نه او دغسې د چملې او خدوخیلو نه د کوم ځای نه چې څومره خلک راغلی دی د ټول بونیر د عوامو زه انتهایی شکر ګزار یم مشکور یم. او د دې نه علاوه د جماعت اسلامي هغې کارکنان چې هغې په ځان شپه ورځ یو کړو او د هغې د محنت په وجه باندې دا جلسه کامیابه شوه، زه هغې ته هم خراج تحسین پیش کوم، زه هغې ته هم مبارکباد پیش کوم. او د بونیر د هرې شعبې سره تعلق لرونکي که هغه تاجران دي، که هغه مزدورکار دي، که هغه طالب علمان دي، که هغه ځوانان دي او هغه بزرګان او هغه مشران چې د هغې دعاګانې هم زموږ سره په دې سلسله کې شامل وي، د هغې ټولو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم. او په دې موقع زه د دې موقع نه فایده اخلم، زه خپل ټول برادر تنظیمونه، خپل ټول شعبجات که هغه الخدمت فاونډیشن دی، بهترین خدمات په دې جلسې په دوران کې کړي دي، که هغه تنظیم اساتذه دی، که هغه اسلامي جمعیت طلبه دی، که هغه جمعیت طلبه عربیه دی او که هغه جمعیت اتحاد العلماء دی، او خصوصا زه د جے ایود د ځوانانو ډېر زیات مشکور یم چې هغې په دې جلسې په دوران کې یا دې نه مخکې په دې مهم کې برپور خپل صلاحیتونه او خپل کردار په دې کې ادا کړی دی او د دې جلسې په کامیابۍ کې هغې بنیادي کردار ادا کړی دی. زه دا ټول کریډټ دا د هغې جماعت اسلامي کارکنانو ته ورکوم او د هغوی شکریه ادا کوم. او انشاءالله تعالی زه دا امید ساتم چې پر روان وختونو کې به د اسلامي پاکستان خوشحال پاکستان په دې مهم کې په دې انشاءالله تعالی هغې خپل جدوجهد دا به جاري ساتي. د دې موقع باندې زه د ضلعي انتظامیې، زه د کالج د انتظامیې، زه د ټي ایم ګاګرا او خصوصا د پولیس ډپارټمنټ د هغې هم ډېر زیات مشکور یم او شکریه ادا کوم چې د جلسې په دوران کې هغې بهترینه سیکیورټي ورکړې ده، ډېر ښه کوارډینیشن یې زموږ سره ساتلی دی او زموږ د جلسې چې کومه ښکلا ده، کم ډسپلن و په هغې کې زموږ سره بھرپور کردار ادا کړی دی. زه پولیس ډپارټمنټ ته هم خراج تحسین پیش کوم چې هغې خپله ډیوټي په بھرپور انداز باندې کړې ده. یو ځل بیا زه د بونیر د ټولو عوامو انتهایی مشکور یم او د شکریې الفاظ به هر حال زما سره نشته، خو ډېر زیات مشکور یم د بونیر د عوامو. او انشاءالله امید ساتم چې د بونیر د عوامو او د جماعت اسلامي دا ربط دا جوړ دا به انشاءالله په مستقبل کې هم جاري. شکریه.